الله پاک مو سلامت لرا او خوشحال لرا. د جمعې مبارک کې د لمانځه په سنتو کې اکثر خلک په تشویش کې وي چې آیا د جمعې مبارک کې په ورځ باندې داسې وي چې 4 رکعته سنت وي، ټیک شو، بیا 2 رکعته امام سے پسې فرض وکي، بیا 4 رکعته سنت وي او بیا اخره کې 2 رکعته سنت وي. نو تقریبا چې د جمعې په ورځ باندې آغا 10 واړه سنت او 2 رکعته د جمعې فرض وي. نو تشویش کې خلک په دې باندې وي چې آیا مونږ به په دې کې نیت څنګه کوو. دوستا آسان خبرو دا مونږ امام شاه احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الله تعالی علیہم فرمائی او مولانا امجد علی صاحب په بهار شریعت کې هم فرمایلی دي. دغه دواړو هستو فرمایلی دي چې دا 10 رکعته چې کوم سنت دي او 2 رکعته د جمعې فرض دي، ٹھیک شو، په دې ټولو کې چې دی تاسو به نیت کوئ د سنتو د جمعې. اول کې هم 4 رکعته سنت د جمعې، ٹھیک شو، بیا 2 رکعته فرض منځ کم د امام سره، بیا 4 رکعته بیا سنت د جمعې او بیا اخره کې بیا 2 رکعته سنت د جمعې. نو دغه دواړو صاحبانو دا خبره د فقه مضبوطو د حنفي فقه مضبوطو کتابونو ثابته کړي چې تاسو د جمعې په ورځ باندې چې کله د جمعې مونځ کو نو دا ټول د جمعې مونځ دی، دا سنتن دي او دا فرض خاصم دي. او که یو کس ته هغه نه مطلب چې 2 رکعته د جمعې مونځ فرض قضا شول نو بیا 10 واړه سنت هغه چې دی اول به 4 سنت وکي، بیا به مثال په تور باندې 4 فرض وکي ځان لزکه چې دنه خو هغه قضا شوی دي، نو بیا به د ماسپیخین په نیت باندې وکي ځکه چې دنه جمعې مونځ دی دا تللی دی. نو دوستانو دا اسانه خبره ده بای چې موږ تاسو یاد کو چې د جمعې په ورځ ماسپیخین څومره منظم دی، دا د جمعې مونځ دی. الله پاک موږ تاسو په دین باندې پوي کی. جزاکم الله.